او په دې مسلې په واقعات یعنی یو د حضرت لوط علیہ السلام بل حضرت صالح علیہ السلام چې دا ځوان نیکان بندگانو نو الله د عذاب نه بچ کړل او الله دې د عذاب نه وساتل. سورۃ په ابتدا کې ترغیب قرآن چې مؤمن قرآن زده کنه دا د الله د طرف نه راغل دی کې شک نشتا. دا الله را لګلې دی شیطان نه دی راوړي. دویم دا شعر او شاعری نه دا نزول شده کتاب دی آسمانی کتاب دی وحی الہی دا او د وحی الہی وړي د دې خبرې چې انسان زده کی نو زده کا. اب یې سلو صفات بیان کړل. اولنې صفت دا تلک آیات القرآن چې دا آیات نبی دا عظیم الشان کتاب د قرآن و کتاب مبین او دا آیات نبی دا داسې کتاب چې ښکار کوونکی دی حق او باطل لرا. دا قرآن حق او باطل واضح کوي. کله چې ته د قرآن طالب شي قرآن کې ستا مخکې به حق او باطل خبره ټول څرګند شي. ته به ناروا او روا پیژنې ته به جایز او ناجایز پیژنې دا به ته وړ او پړ پیژنې ته به حق او باطل پیژنې. کله چې تا د الله د کتاب سره دا خپل سینې سره ولګو. دریم هدن دا قرآن هدایت دی. ته صحیح لاره د جنت موندل غواړې نو قرآن سینې سره ولګوه. دا به تا سیده د الله خواله رسئ جنت ته رسئ ځکه دا د الله کلام دی. کلام الله ویلی دی نبی علیہ السلام دا کلام ویلی دی جبرائیل امین ویلی دی دا د عظیم الشان کلام دی د الله. فوراً به دا تعلق ستا د الله سره انسان دا وایي زه د الله سره خبر زه وایم او الله یې اوري دا سړی د مونځ باندې ودرېږي دی د الله سره هم کلامي کوي. او که یو سړی دا وایي چې الله دې خبرې کوي زه یې اورم زه د الله خبرې اورېدل غواړم دا وایي قرآن دې وخپله وایي یا قرآن ته دې غوږ کېږدي دا د الله کلام دی د الله خبرې دي د انسان اوس الله خبرې کوي او دی اوري نو څومره عظیم کلام دی څومره لویه مرتبه ده. او الله ته رسئ هدن دا کتاب هدایت دی دغه دی به تا الله ته رسئ. یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من ابتغى الهدى في غیره اضله الله چا چې هدایت د دې کتاب نه علاوه په بل کتاب کې ولټو هغه به هدایت ونه مومي دا په ځای باور گمراه شي گمراهي به مومي. هدایت والا کتاب کوم دی؟ قرآن دی. څلورم صفت بیان شو و بشرا قرآن زیره دی زیره دې منون کې تزیره ور کوي. قرآن منی کنا استاد جنت ته استاد په قیامت کې د الله د عرش لاندې دی استاد د الله د رضا او د الله د رضا مندۍ زیده انسان لزیره ور کوي. او که خدا نه خواسته یو قرآن ویونکې عمل کوونکې کله بل ګناه د لاسه جهنم ته ځي دا قرآن به د هغه د لاسه جنګ کوي چې دې په ما باندې عمل کوي زه به زه لوستم او ما دې د لوستلو د لاسه د هر کار نه رکاو کړو او نن دې جهنم ته ځي. یو روایت کې صراحتاً نادي کم سړی چې د شپې د اوده کېدو نه مخکې سورې ملک وایي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغنكم أيكم أحسن عملا. دا سورة ملک دا سړی ولي قیامت کی بعد دې سړی په باره کې کنعوذ بالله فیصله د جهنم وشي سورة ملک براشي الله ته وایي ما د خپل قرآن نه لرکا کدا سړی جهنم ته لېږي ما د خپل کلام نو باسا زه بیا د قرآن حصه نه یم. الله رب العزت خدا نو باسي نو د دې یو قسم سفارش په دې سړي په باره کې او د دې سفارش په انتهایی مقبول او منظور وي. الله به د دې سورې ملک په ذریعہ باندې هغه سړی د جهنم نه بچي. او د چا تعلق چې د پوره قرآن سره پوره قرآن وایي سر نه شروع کوي اختتام ته رسي به شروع کوي به اختتام ته رسي مینه د کلام سره نو دی به الله جهنم ته پریدي نه نه ګناونه به ته الله معاف کوي. نو دا زیره دی للمؤمنین چالره هغه چالره چې پوخ اعتقاد لري په الله. مؤمن معنی دا چې اعتقادي تصدیق قلبي ایمان نوم دی د زړه د تصدیق چې د دې تعلق وي د الله سره نو دا هغه سړي د پاره زیره نه صاحب وړي کې شرکیات پراته دي الله سره دې تعلق مضبوط نه دی قرآن تعالی زیره نه درکې. دویم الذين يقيمون الصلاه تجد الله کلام وې مصبا بندي کې نو دا قرآن بستانه لپاره ذریعہ د زیری یا بدل زیره درکې. دریم ويؤتون الزکات چې ته زکات ورکې. سلورم وهم بالآخرة هم يوقنون چې په آخرت یقین لري زړه دې عقیده برابر ده
منځ هم کې زکات هم ورکې او څلورم په آخرت ته عقیده برابر د آخرت منی نو د دوی څلورو صفات والا ته ویل کېږي اهل قرآن. دا قرآن د دې سړي دپاره ذریعه د هدایت ته او د دې سړي دپاره ذریعه د بشارت ته بیا زیری ورکوي دا قرآن. او که دا صفات دکې نه د بیا نستا دپاره هدایت دی او نه زیری دی. اوس د قرآن والو نه مد مقابل نور خلق دي دا وایي تذکره کېږي چې هغې ته مخالفین قرآن وایي. دا مخکې چې کوم ذکر شو دا اهل القرآن دي. اوس چې د چا تذکره کېږي دا مخالفین قرآن دي. نو مخالفین د قرآن څه دي؟ هغه خلک چې آخرت نه مني. الله وی ان الذين لا يؤمنون بالاخره، هغه خلک چې ایمان نه لري په آخرت باندې. کم خلک چې آخرت نه مني اگر آخرت نه انکار کوي نو دا ذریعه ګرځي د بدو اعمالو. یو سړی وایي زه آخرت نه منم دی به اعمال بد نه کوي. ولې قرآن ته ناست یو؟ زمونږ عقیده ده چې آخرت راتلونکی دی، موږ له الله د دې قرآن په ذریعه نجات راکړي د هغه سختې ورځې د عذاب نه. دې دپاره موږ وایو. او چې الله زمونږ نه راضي شي موږ د جهنم د هر قسمه سختې نه وساتي، قبر کې او حشر کې او بیا په وخت د میزان کې او په وخت د صراط کې الله موږ د هر قسمه رسوایۍ او د ذلت نه بچ کړي. دا مقصد دی. دې دپاره موږ کړاو کوو. بس دا مقصد. کم خلک چې آخرت نه مني دا وایي دا مقصد دی چې آخرت هسې ګپ شپ دی او دپړه شپړه د مذاق دی شته نه. کم ځای نه به بیا موږ دوباره ژوندي کېږو. دومره غټ جنت به کم ځای کي چې د یو انسان به دومره لوی جنت رسي چې دا اووه دنیا هغه له ورکړه. نو دا خو په کربان چې په ډېر بلین ټریلین نه زیات انسانان دي یو تل به دومره غټ غټ جنت د کم ځای نه راځي. دا ټول دروغ دی. او جهنم دومره غټ کم ځای نه راځي سړیا. دومره غټ غټ بماران او دومره غټ غټ به خلک یو د جهنمي غاښ به د احد غر مقداري. دا ټول دروغ دي. نو آخرت نه مني د آخرت نه انکار کوي نو د هغې د لاسه په ګناهونو کې اخته تو دی دا ګناه کار مه کوه. آخرت مړه آخرت نشته سړیا. الله به ما معاف کوي. الله غفور رحیم دی. آخرت نشته. نو چې د آخرت نه سړی انکار کوي نو دا سړی رسوي بدو اعمالو ته. دا به په بدو اعمالو باندې اخته شي او بد اعمال سړی رسوي څه ته؟ د دنیا پریشانۍ ته. کم سړی چې بد اعمالو کې مبتلا دی دی به د دنیایي په ژوند کې انتهایی پریشاني دی چېرته خوشحاله دی. که موږ به یو مالداره سړي باندې دا ګمان وکړو چې دی به انتهایی خوشحاله د ده خو مزې دي د د هر قسمه سهولت میسر دی. زمونږ په دې ګمان کې په الله مې د قسم 100% دروغجن او غلط هغه سړی نه دی خوشحاله. موږ چې په کم سړي باندې هغه نه تپوس وکړو هغه به تا ته وایي چې مړه طالب او ملا تا مزې وکړې په خوشحالۍ ناستې هېڅ غم نه خبر نه. موږ ته خلک وایي تاسو خو مزې وکړې. نو ژوند د مال دا ژوند د مزو نه دی. دا ډېر د خفګان سره ډکي. کم سړي سره چې څومره مال ډېر دی نو ته ویلی شي دومره د هغه سره غم ډېر دی.